کوي من ولد له ولد د چا چې بچی پیدا شي فلیحسن اسمه اولنی کاردار زما نبي فرمایي ښایسته نوم دې ورته کیږي وادبه دویم د دې تربیت تعلیم وکړي په دې به زه چېرته بیل بیان درته کوم اوس دې ټایم کې که زه دې موضوعګانو کې نوي کې نوځم نو دا د زما د بیان 40 منټ پوره شو او خلک هم تنګېږي ظاهره خبره ده بعضې خلکو له خو دیني بیان خوند ورکوي خو بعضې خو تنګېږي خارښت پرې راځي مولانا بزدګر رحمت الله علیه به فرمایل وي په ورځ د قیامت به دا خارښتیان هم وایي چې موږ به جنت ته لاړ شو په کومو چې خارښ راځي بهرحال زه ګوره تاسو نه یادوم ما ته نه ستاسو د کلي پته شته یوې بیان لپاره کې راځم نو ما ته څه پته نشته خو زما زبان داسې چلېږي زه معذرت د دې بار غواړم زه په خبرو کې بلا جیجک واضحه خبرې کوم په دې باندې بعضې خلک سوځي چا راته وې تا ته چا کنده که نسته ویلې چې دا جګې جګې خبرې کوي دی او جماعت نه وباسي واه بیټا دلایل تیار یا به په الزامونو باندې خرابې چې د الزام جواب زه چاته نه ورکوم او دیم په جهل د جاهل سړي سره لباس مزه نه راکوي او چې تر څو پورې دلایلو خبره که نه زه درته را خپلې کنځلې ثابتو یاد ساتئ نو اولنی کار دا دی چې نوم به ورته کېږي دویم تربیت وکړي انشاءالله په دې به ته زه بحث وکړم فاذا بلغ فلیزوجه کله چې دا بچی بالغ شي نو دته به نکاح او ښځه به ورته وکړي دې باندې به هم درته بیل بحث کوم فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب اسما فإنما اسم على أبيه که دا بچی بالغ شو او داداجي ته ورته نکاح نه وکړي او د سر رامیتوب وکړه دا ګناه په تا ده په تا حق دی دا پیغمبر په حدیثو کې ښودل دغه شانتې د زنانه په باره کې هم راځي جینۍ په باره کې عمر بن خطاب انس بن مالک وایي رسول الله علیه السلام وفرمایل په تورات مکتوب په تورات کې یو خط داسې و هغې کې لیکلي من بلغت ابنته 12 سنة د چا لور چې 12 کالو ته ورسي ولم یزوجها او دای چاته په نکاح ور نکړه فاصابت اسما اسم ذلك علیه او دې جینۍ ګناه وکړه دا ګناه به په مور او پلار باندې او جی معشومه ده جینۍ معشومه ده دې لکه پرېږده دې مارکېټ ته چې د ماشوموالي پته یې ولګي د نن دور د 12 کالو جینۍ ته مارکېټ ته پرېږده بیا به ته پته ولګي چې دا ماشومه ده که دا غټه ده دې حدیث ما صرف دې لپاره پیش کړو چې تاسو ته پته ولګي د هلک مې ذکر کړو بیا زنانه هم خفه کېږي چې موږ له ولې خبره ونه کړه دې وجې نه مې هغې هم یادې کړې چې 12 کال ته ورسېده ښه رشته پسې راغله نیکه صالحه برابر وه د دې جینۍ سره بیا یې ورته ورکړئ نو بیا په آخرت کې تیار شي ډانګو ته د دې څه خبرې د شپې هغه په موبایل کې سیمسې کوي او جي څنګه جانو ورته خیر دی جانو هلکانو جینکو یاد کړي عشق مجازي 2 نمبري رزیلتوب بیا موږ ملیان وایي دې مې عشق ته نه پرېږدي د خبیث بچیا ما ته کله د عشق محبت نه منع کړی محبت وکړه مور ته وایي آی لاو یو محبت وکړه خور ته وایي آی لاو یو محبت وکړه پلار ته وایي آی لاو یو محبت وکړه ورور ته وایي آی لاو یو محبت وکړه بچې ته وایي آی لاو یو د پردۍ لور ته لګوي آی لاو یو دا آی لاو یو نه منم نه مې منو دی نه منم که ټول سیکولر یو طرف ته شي زه به ورته بل طرف ته ولاړ بهرحال مسلې ته ډېر تر اعظم بامیان منځ کې دې ځای غوسه موږ له خلک راولي بچې ته نوم ښکلی ښودل ځکه اولنی نبي علیه السلام ویې دا په مور او پلار لازم دي زما دا نوم اوله کې عباد الرحمن نه دا بل دې به هم درته چېرته مسله وکړم چې دا ما څنګه بدل کړی او چې کله بېماني نوم و نو په ما کې څه صفات و چې کله مانه شو نو په ما کې د ابدیت صفت راغی که رانغی د نوم اثر په انسان کې مونده کېږي دا یاد ساتئ د نوم اثر په انسان کې مونده کېږي دې وجې نه ښایسته نوم بچي ته ایښودل قرآن کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا اے مؤمنانو تاسو لفظ د راعنا مه وایئ راعنا یو معنی صحیح ده او هغه صحیح معنی دا ده اے پیغمبره زمونږ رعایت وکړه بله معنی ده اے کمقله اے شپونکیه
الله وای داسې لفظ مه ذکر کوئ چې د هغې دوه معنی وجه دا ده صحابو ستاسو خیال دا دی چې ای پیغمبره زموږ رعایت وکړه یهودو به خندل ویل دا ورته وایي چې ای شپونکیه ای کمعقله الله د داسې الفاظو نه من راوسته داسې نوم به بچي ته نږدي چې په هغې کې داسې معنی راشي داسې الفاظ راشي چې د هغې استعمال غلط وي کنه راینه لپس یو معنی صحیح ده علامه شامی فرمایي چې وهم پکې د باطل معنی وي په یو لفظ کې چې باطل معنی پکې راځي وهم یې پکې په یو لفظ کې د دغه نوم ښودو دپاره دغه یو لفظ کافي دی چې مېږدئ د دې نوم نه اجتناب وکئ ځان ترې وساتئ چې په دې کې د غلط معنی وهم راځي لکه یو سړی خپل زوی ته نوم کړي عبدالرسول عبدالنبي دې باره کې ډېر کتابونه دي هغه وایي چې دا نوم غلط دی وجه عبدالرسول د دې نه معنی دا راځي یو معنی چې د بنده د رسول څوک بنده د رسول دی که بنده د الله دی بنده د نبی داسې نومونه به نږدئ نمبر 2 دا یاد ساتئ نبی علیہ السلام 120 نومونه بدل کړي او نبی علیہ السلام د نوم نه ښه پال نیول دی چې د چا نوم څنګه وي هغه صفت به په هغه انسان کې موجود وي دې وجې نه نبي علیه السلام په باره کې راځي 100 نومونه د الله پیغمبر بدل کړي عایشه فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم زموږ نبي چې و کان یغیر الاسم القبیح بد نوم به نبي علیه السلام بدلاو چې د کوم نوم معنی به غلطه وه زموږ نبي به بدلاو چې د کوم نوم معنی به ښه نه وه زموږ نبي به بدلاو ابن عمر فرمایي ان ابنة لعمر كان يقال عاصية فسمى رسول الله جميلة وإذا عمر لوروا داغي نمو عاصية دا عاصية معنی را نافرمانا نبی علیہ السلام نم بدل کو نبی علیہ السلام ورته جمیلہ نم کې خودو د جمیلہ معنی را خیستا زمون نم با زمون پیغمبر با غلط نم بدلاو یا هغه نم چې داغي معنی به ټیک نه و او د نوم اثر چې دی دا په انسانانو کې راوځي دغه شان د پیغمبر په باره کې راځي د یوې زنانه نوم د زینب رضی الله تعالی عنها د هغې خپل نوم څه واول بره نیکي پیغمبر دا نوم هم بدل کړو لا تزکو انفسکم خپل ځانونه په خپله مه پاکوئ الله اعلم باهل البر منکم الله پیژني چې په تاسو کې څوک نیکوکاره دي سموها زینبه دا ورته پیغمبر نوم زینب کېښود نو په نوم اثر په انسان کې موجود دی وجه نه زموږ پیغمبر نوم بدل کړی د حضرت حسن په باره کې راځي اول د حضرت حسن نوم حرب حضرت علی ورته دا نوم ایښودی حرب نبی علیه السلام بدل کو نوم یې ورته کېښو حسن د حرب معنی د جنگ حضرت نبی علیه السلام ورته بدل کو نوم یې ورته کېښو د حسن د دوو ډلو په مابین کې جوړه کوونکی همداسې دور راغی چې کله مسلمانان په دوو ډلو کې تقسیم و یو ډله وه د حضرت حسن دویمه وه د امیر معاویه د دوی په مابین کې جنګ و حضرت حسن خلافت معاویه ته ورکو معاویه خلیفه کو هغه جنگ ختم کو دا هغه نوم معنی راوتله زما نبی وای د نوم اثر په انسان کې موجودي دی وجه نه تاسو غلط نوم مږدئ مال عزیزانو د دې ډېر مثالونه موجودېږي عمر نوم دی عمر نوم راواله په هره زمانه کې خپل کمال کړی که عمر فاروق د حق او د باطل په مابین کې فیصلې کړي عمرو بهادرو د هغه بهادرۍ سیله په هر عمر نوم کس کې موجودېږي عمر بن عبدالعزیز وګوره د عدل او انصاف رڼا وه د عمر د نوم کمال په هغه کې موجود و ما د افغانستان په ځمکه وګوره د بهادرۍ انتها ملا عمر کړې وه وجه دا ده د هغه نوم ملا عمر و کله چې په فرانس کې قرآن وسوځېدو کم کس بدل اخیستی و د هغه نوم عمر الیاس د نوم اثر په انسان کې موجودي د نوم اثر په انسان کې موجودېږي دا پیغمبر په خپله وایي انما انا قاسم ابو القاسم به نبي علیه السلام ته خلکو وایي ها زه یم د حق او د باطل په مابین کې د ښه او د بد په مابین کې زه فیصلې کوم د نوم اثر په انسان کې دې وجې نه نبي علیه السلام د خپل وصي نوم خپله بدل کړی حسن ته پلار نوم ایښودی حرب جنگ نبي علیه السلام ورته حسن کېښود سوله کوونکی څومره ښکلی
هغه شان زمونږ نبی موږ ته فرمایي انکم تدعون یوم القیامة باسمائکم په ورځ د قیامت به تاسو ستاسو په نومونو رابللی شئ ستا نوم به ویلی شي پلانیه راشه محمد راشه زید راشه احمد راشه تاسو به په خپلو نومونو رابللی شئ نبی علیه السلام فرمایي باسمائکم ستاسو په نومونو به تاسو په قیامت کې رابللی شئ و اسماء آبائکم ستاسو د پلار په نومونو به تاسو رابللی شئ فاحسنوا اسماءکم ښکلي نومونه کیدئ ښایسته نومونه کیدئ چې په ورځ د قیامت ښایسته نومونه رب یادی او تاسو رابلي ابي وهب فرمایي رسول الله علیه السلام او فرمایل تسموا باسماء الانبیاء ښه نومونه دا دي چې تاسو د نبیانو نومونه کیدئ البته پیغمبر په خپل دور کې د خپل نوم نه منع کړی چې زما کنیت او نوم یو ځای مږدئ یعنې داسې نه چې ابوالقاسم محمد تاسو یو کس ته نوم کیدئ بلکې محمد یوازې کیدئ بیا ته چا تپوس وکوئ که ستاسو نه بعد زما زوی پیدا شي زه ورته کنیت ابوالقاسم محمد دا نوم ورته ایښودی شم داسې بیا یې اجازت ورکړی نو د هغه په زندګۍ کې چا دا نوم نه ایښودو بهرحال نبي علیه السلام اوس دنیا کې نشته نو د نبیانو په نومونو باندې به تاسو نوم ږدئ محمد مصطفی مجتبی امیر ښایسته نومونه به ږدئ واحب الاسماء الى الله احب الاسماء الى الله الله تخواخ نمونه عبد الله وعبد الرحمن دا نمونه ورته دي د الله بنده د بخون کی ذات بنده دا نمونه کې نو دا یاد ساتئ نوم به بچی ته ښایسته ږدئ دا په تاسو حق دی که چا غلطي ښودی لور یا زوی ته نومونه به ورته بدل کړي ما ټول ستاسو په وړاندې باندې په دلایلو سره خپلې خبرې په دې جمعرات په شپه باندې ستاسو په وړاندې کېښودې انشاءالله العزیز را روانه جمعه کې به بیا ستاسو په وړاندې باندې د بچي د بلاغته پورې د تعلیم تربیت طریقه به تاسو ته ذکر کوم واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین یا دا به کې دا یو سوال کوي چې ستاسو اولنی نوم څه تاسو مولانا باچاخیل د دې څه معنی ده مولانا باچاخیل به هم درته بیا ذکر کوم اولنی نوم زما عباد الرحمن نه ما پلار چې ایښودی ایفاد ایښودی افاد الله یا په سکول کې استادانو افاد الله لیکو بیا ما په خپله باندې دا نوم په خپله باندې بدل که پارسه کې اوس یې څوک پېژني نه چې د دا نوم وکنه او کلیوال یې نه پېژني دا بل لیکي د مفتی سلمان اظهر صاحب دامت برکاتهم العالیه نه یو مسلې تپوس شوی دی او هغه وایي خلق په دې مسله کې شکیان دي هغې فرمایي لږ خط وضاحت سره لیکئ نو ډېر بخت چې یو پلار د ماشوم نکاح وکړه چې کله هغه جینۍ ماشوم وي او چې کله بالغه شوه نو د هغه جینۍ هغه هلک نه و خوښ او د هغه هلک هم هغه جینۍ نه وه خوښه اوس دا نکاح د هلک او دا جینۍ ماتولی شي که نه شي سلمان اظهر صاحب فرمایي چې ماتولی شي بلکل د هغې مسله ټیک ده دغه نکاح ماتولی شي اجازه ده په شریعت دره دی وایي حنفي مذهب دا ذکر کول صحیح دی که غلط دی زمونږ مذهب اسلام دی روزانه مذهب په اردو پښتو هندۍ دې زبانونو کې دین ته ویلی شي البته په عربۍ کې مذهب لارې ته وایي ٹھیک ده نو په دې وجه نه حنفي مذهب شافعي مالکي حنبلي مذهب دا د عربۍ الفاظ دي دا یو لار د دغه اسلام ته رسي په دې زما مختلف ډېر بیانونه موجود دي تاسو زموږ چینل ته وزټ وکړئ هلته به یې وګورئ د قرآن د دې الفاظو څه مطلب دی انشاءالله دا به تر قرآن په موضوع کې ذکر کړم قرآن تعریف دا ما په بیاناتو کې کړل دي هو الکتاب المنزل علی الرسول دا یې غټ تعریف دی نور الانوار کړل دی دا شان د قرآن مکمل به ذکر کم که وخت راغی کم دعوت ته تلل جایز نه دي چې په هغې کې د الله او د الله د رسول نافرماني ډنګ ډونګانې بجانې پکې رسمونه رواجونه هغه ودونو ته مه ځئ نور دعوت قبلول دا پکار دي